بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در ادامه میانجیگری های هیئت توظیف شده برای حل تنش میان تیم ثبات و همگرایی و دولت ساز، طرح تازه تیم ثبات و همگرایی برای هیئت میانجیگری سپرده شده و بر اساس این طرح ضمن صلاحیت تعریف شده اجرایی به آقای عبدالله 40% سهم در کابینه و صلاحیت رهبری شورای عالی صلح پیشنهاد شده. بر اساس پیشنهادات گفته شده که این تنش ها ممکن است با قبول این طرح حل شود و برای بنبست یا مشکل و بحران سیاسی افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. هرچند ارگ ریاست جمهوری تا به حال را در ارتباط به چگونگی پذیرش طرح یا انعطاف نسبت به خواستای آقای عبدالله چیز روشن ارائه نکرده و وکلایی که چند بار برای میانجیگری برای حل مسئله پیش آقای غنی رفتن زیاد خوشبین نبودن و تا حد برخی ها گفتن که ناامید کننده از دفتر بیرون شدن. از این جهت قرینه ها نشان میده که آقای غنی در ارتباط به پذیرش طرح تا یک حد رویکردهای سختگیرانه خود ادامه خواهد داد، اما این فشارها، این میانجیگری ها ضمن یک فشار بیرون ساختاری هم هست. ایالات متحده آمریکا همواره تاکیدش بر ایجاد یک حکومت همشمول است و کمک‌های خود مشروط ساخته برای ایجاد حکومت و ممکن است اگر این بنبست بین دو رهبر سیاسی در کابل حل نشه، ممکن اقدامات تازه‌تر هم از جانب آمریکایی ها به عنوان اهرم فشار بر سیاسیون افغانستان اعمال شود. تا حد وضعیت در کابل ناامید کننده است. ضمن ایجاد فشار بسیار گسترده اقتصادی از ناحیه کرونا و یک نگرانی روانی خیلی بزرگ یا یک تهدید امنیتی صحیح که متوجه مردم افغانستان است، یک تهدید خیلی بزرگ هم نسبت به عدم پذیرش حل بنبست میان دو طرف هست. اگر قرار باشه که وضعیت به می منوال ادامه کنه، دنیا با خسارات بزرگ چندی ده تریلیون دلاری روبرو است و ممکن است اوضاع اقتصادی یا رکود اقتصادی دنیا اثرات خیلی مستقیم هم بر بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان داشته باشه. ممکن آمریکایی ها نسبت به چگونگی ارائه همکاری های مالیشان تجدید نظر کنند و به این ترتیب اتحادیه اروپا و کشورهایی که عضو ناتو هستند و افغانستان کمک میکنن. خطر و ریسک خیلی هم زیاد است و برمیگرده مجموع قاعده های قابل پیش بینی برای ادامه حیات سیاسی کابل و حل تنش کابل تا رفتن به پای مذاکرات صلح با طالبان و پایان یک ماجرای 40-45 ساله جنگ در افغانستان که کلید حلی مسئله تا حد زیادم در کابل حال گیر کرده و اگر این حل نشه ممکن است وضعیت به گونه غیر قابل پیش بینی، به گونه غیر قابل انتظار به سمت دیگه مدیریت شود و پیش بینی هایی است که نخبه های سیاسی حاکم در ساختار کابل منزوی و به حاشیه رانده شوند. تا چی میزان لااقل این بسته پیشنهادی تیم ثبات و همگرایی میتونه کلید حل بحران در کابل باشه و چقدر هم طرف هر نسبت به این پیشنهاد انعطاف نشان خواهد داد. مجموعی موارد میخوایم شب سرش بحث بکنیم، اما قبل از او یک گزارش کوتاه. به دنبال آنکه حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی و محمد یونس قانونی خواهان تمدید زمان برای حل تنش‌های سیاسی شدند، عبدالله طرح تازه‌اش را برای حل این تنش‌ها به این چهره‌ها سپرده است. در این طرح آقای عبدالله خواهان ایجاد سمت اجرایی همانند نخست وزیری، سهم 40 تا 45% در کابینه و نیز رهبری روند صلح شده و گفته که نتیجه انتخابات نیز لغو اعلام شود. تنها پروسه صلح نمیتونه که مشکل حل بکنه، چون پروسه صلح یک پروسه ملی است، تمام مردم باید در اشتراک داشته باشه، اما یک انتخاباتی که نتیجه نداشته نیازمندی است که یک حکومت همشمول باید ایجاد شود که در کنار ریاست جمهوری یک پست اجرایی که خلاف قانون نباشه که ما پیشنهادش دادیم او هم باید ایجاد شود تا ما بتانیم که به یک تفاهم سیاسی برسیم. با این همه یک عضو ارشد کابینه محمد اشرف غنی میگوید که گفتگوها برای حل این تنش‌ها ادامه دارد و دیدارهای انفرادی با برخی طرف‌ها نیز انجام شده است. کار جریان داره و ملاقات‌های انفرادی هم صورت گرفته و ما دو متحد هستیم
که باید این مشکل حل کنه، یک صف واحد داشته باشیم. هیچ شک نداشته باشین که دولت در قسمت میدانه مسئولیتش چی است و باید بیشتر عمل کنه و او را ما جدید تعقیب داریم. ریاست جمهوری هم به پیشنهاد میانجیگران روند مقرری های کابینه را برای 5 روز متوقف ساخته است. بنا به درخواست رهبران و بزرگان سیاسی و به هدف فرصت بیشتر برای گفتگوهای سیاسی، رئیس جمهور مقرری های اعضای کابینه را برای 5 روز متوقف کرد. باورها این هستند که اگر آقای عبدالله و محمد اشرف غنی به زودی به یک توافق نرسند، کشور با بحران‌های جدی تری روبرو خواهد شد. با کمال تأسف که پارلمان افغانستان با یأس و ناامیدی از ریاست جمهوری افغانستان از ارگ بیرون شدند. ماها میشه که کشور با بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، کاری که تمامی روندهای حکومتداری را با چالش جدی روبرو ساخته و تاثیر بدی روی زندگی مردمان کشور گذاشته است. دیده شود که در 4 روز آینده آیا بنبست سیاسی در کشور شکسته خواهد شد یا خیر. شاپور فرهمند، آریانا نیوز، کابل. برای بحث بیشتر با ما جناب آقای احمدالله علیزی، رئیس حزب اساس نو افغانستان و نظیر احمدزی، عضو پیشین ولس جرگه افغانستان از کابل وصل هستند. هر دو مهمان خوش آمدید بگیم. بحث را با آقای علیزی میخوایم آغاز بکنیم. با توجه به طرح پیشنهادی سپیدار یا تیم ثبات و همگرایی بر حیل تنش و تا یک حد سختگیری، رویکرد سختگیرانه ارگ ریاست جمهوری، چقدر فکر میکنین که قرینه های حل هنوز هم به عنوان یک نقطه مثبت در ساختار کابل تبلور کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول جناب فیضی صاحب، تاسو ته او زما ډیر محترم ورور ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم. دا چې د سوال ته راسم، موضوع خو داسې وه چې تاسو ته معلومه ده چې په د جریان د څو شپو کې پخوانی رئیس جمهور جمهوریت ابو حمید کرزی، محترم استاد سیاف او نور د مشرانو چې کوشش وکړي چې یو رای حل د ډاکټر صاحب عبدالله او جناب رئیس جمهور په مابین کې تشنج راغلی دی، د دې تشنج یو رای حل راوباسي. نو په دې هکله تر پرون پورې هم دا هلې ځلې شروع ولې چې خوشبختانه حکومت که تاسو ته معلومه ده چې اعلامیه صادره کړه او په دې اعلامیه کې غوښتنه دا وه چې د سپین ږیرو د بزرګانو په احترام 15 ورځې به نور هم د دې د تغییر او تبدیل یا تغییر چې دی کابینه جوړوي او بعضې وزیران حقیقي د دې لپاره چې څو ورځې په دې کې تاخیر وکړي، هغه نو خوشبختانه چې حکومت دې ته لبیک ووایي. اوس به وګورو چې دا موضوع تر کومه اضافه چې د یو ډېر ښاغلی علیزی، تاسو راپور کې واورېدل چې د پارلمان ځینې استازو وویل چې لرګ نه په ناامیدۍ را ووتل او د ښاغلي غني وروستي پرېکړې یا وروستي دریځ هم دا و چې موږ به دوه سره حکومت نه منو او تر ډېر کچه پورې به د خپل په موقف یا موضوع درېږو. فکر کوئ چې یا دغه فشار یا دغه منځګړیتوب وشي کولی چې ښاغلی غني شاتګ ته اړ کړي که نه؟ ښه، زما نظر خو داسې دی چې دلته د دوه سرې حکومت موضوع مطرح نه ده او واقعا هم چې دوه سرې حکومت یا موازي حکومتونه د افغانستان په ولسونو باندې ښه تاثیر نه لري. خو البته چې د حکومت په بعضې تشکیلاتو کې په کابینه کې د ټولو اقوامو او د ټولو احزابو د ټولو مختلفو خلکو ګډون دا یو رای حل کېدلی سي چې رای حل سي او کوشش هم پر دې روان دی چې یو همشموله حکومت. زه یو شی جناب فیضي صاحب تاسو ته او د لیدونکو ته توضیح کوم.
چې زما په نظر همشموله حکومت یوازې دا نه دی چې ډاکټر صاحب عبدالله او جناب رئیس صاحب جمهور او اشرف غني به سره جوړیږي، ده ته همشموله وایي. نه، ټولې خواوې چې دي مثلا په دې کې چې د انتخاباتو کمپاین یې کړی دی او نه یې کړی، چې یو پراګیره یو همشموله د افغانستان ټول ولسونه، د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټول خلک په دې کابینه او په دې حکومت کې ځان وویني، دا به بهتره وي تر څو چې یو رای حل دې ته پیدا سي. زه امیدواره یم چې هغه غوښتنې چې مطرح سوي دي د ډاکټر صاحب الله سره او یا جناب وکیلان صاحبان چې حکومت موازی حکومت یا مثلا داسې حکومت جوړ سي چې هغه دوه سری حکومت وي. نه، زما په نظر خو تاکید پر دې دی چې په یو اتحاد او اتفاق سره رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله یو تفاهم سره وکړي، تر څو چې د دې تفاهم په نتیجه کې یو اتحاد او اتفاق راسي. او موږ بله مهمه یو حیاتي موضوع چې د سولې موضوع ده، د سولې موضوع خواته ولاړ شو، تر څو چې د افغانستان خلک او د نظام یا د دین نظام چې موږ تاسو پکې اوسیږو. څومره تاسو په دغه موجودو قرینو باورمند یاستئ چې ممکن له دغه منځګړیتوب سره او دغه وروستي دریځونه 15 ورځې تاخیر په انتصاباتو کې د ولسمشر غني لخوا او د ښاغلي عبدالله د انعطاف په مقابل کې داسې یو مثبت حرکت روان دی، یو مثبت مسیر روان دی چې موږ وشو کولی دغه مسلې ته د حل لار پیدا کړو؟ فکر کوئ چې موږ نږدې شوي یو که اوس هم د ناامیدۍ او ناهیلیتوب موضوع را اوس هم شته؟ جناب تاسو په جریان کې چې موږ د 2 ورځې مخکې د جناب حکمتیار صاحب په کور کې یو مجلس درلودی چې هلته ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی رئیس صاحب جمهور او موقف صاحب او نور ټول مشران هلته راټول سوي وو، او هلته هم په دې باندې ټینګار وسوی چې د افغانستان ملت موجوده بل هیڅ لار نه لرو چې یو اتحاد او اتفاق او ورورګلوي ته مخه کړو. هیڅ شی موږ ته ګټه نه کوي چې هغه تشنج خواته موږ بیایي. زه امیدواره یم چې دغه هلې ځلې چې وکیلانو صاحبانو کړي دي، د جناب احمدزی صاحب زه پیژنم یو باعزته شخصیت دی، او نور دوستانو چې هلې ځلې کولې، موږ کوشش کوو او دا لکه مخکې چې ذکر کوو جمع دغه مشران کوشش کوي چې دغه تشنج د منځه ولاړ سي او دواړې خواوې جناب فیضي صاحب انعطاف پذیره سي، هم ډاکټر صاحب عبدالله انعطاف پذیره سي او هم جناب رئیس صاحب جمهور ډیره زیاته مننه. بیرته تاسو راګرځو، موږ سره ښاغلی احمدزی هم شته. ډېر ښه راغلاست ښاغلی احمدزی. وروستي انکشافات څه ښیي؟ موږ د حل لارې په لور روان یو که لا اوس هم یو څه پیچلتیاوې په دې لړۍ کې شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیض صاحب تاسو ته د ریانا تلویزیون لیدونکو اوریدونکو او د ما قدرمن دوست علیزي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. او ثانیا نن دغه بده پیښه چې موږ تاسو یو ډاکټر صاحب چې دغه د ملت په خاطر باندې خپل ځان شهید کړ، هغه ته شهادت الله تعالی په دربار کې جنت الفردوس، فامیل ته صبر جمیل او د دوی هم مسلک ټولو ته تسلیت عرض کوم. یعنې واقعا چې ډاکټر صاحبان نن سبا په خط اول کې دي، باید د دوی تقدیر وسي او مننه ترې وکړي ټول ملت. راځم اصلي موضوع ته. طبعا مخکې علیزي صاحب په ډېر وضاحت سره په دې باندې وضاحت یې ورکړ. موږ ټول افغانان نن سبا یو سولې ته یووالي ته ضرورت لرو او باید هر افغان چې هغه د دې خاورې ځان وارث ګڼي یا افغان ګڼي، باید په داسې حالاتو کې له شخصي ګټو نه، شخصي اغراضو نه، پاټ بازۍ نه تېر سي، ځکه چې موږ او تاسو په یو نازک حالات سره قرار لرو چې هغه اولین دغه یو وبا یا مثلا دا کورونا وایرس چې موږ افغانان هغه څه
چې د دوی تدابیر چې د دې مرض لپاره پکار دي هغه موږ دسترس کې نه لرو. ثانیاً دویمه خبره موږ او تاسو یو ملي بله پروسه لرو چې هغه د سولې پروسه ده. د هغې لپاره د وحدت ضرورت ده په افغانستان کې تر څو پورې چې موږ سیاسیون په داخل کې لا سره یو نه کړي یو واحد نظر ونه لري هغه بل میدان موږ بایلو. نو د موږ سیاسیون نن سبا ډېر امتحانونو سره مخامخ دي. ښه خبر به دا وي چې په دې وخت کې ټول له زغم نه کار واخلي له صبر نه کار واخلي او بهادري هغه ده چې هر سړی یو جرأت دی وکړي چې سولې ته ځان نږدې کړي. نو په دې کې اول زه د بیري مشر نه جناب کرزي صاحب نه همدا رقم ته موږ جهاد ملي مشر استاد سیاف نه قانوني صاحب نه او له دوی سره دغه ټیم کې چې هر څوک دی دغه موضوع کې دوی را وړاندې سول او دغه جرګې شروع کړې ده بین الافغاني به دې ته ووایو چې د دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ کې او ثانیاً د پارلمان هیئت اداري وکیل صاحبان له هغوی نه هم د زړه له کومې مننه کوم ځکه په داسې اساس وخت کې د دوی وظایف همدا دي چې دې موضوع ته یو حل لاره پیدا کړي. نو زه په دې فکر کې ان شاء الله تعالی په دومره متيقن یم هغه څه چې ما اورېدلي دي خبرې ډېرې نږدې شوي دي او ان شاء الله افغان ولس ته دا امید او دا زیری ورکوم چې په لنډ وخت کې به ان شاء الله دغه داخلي مشکل حل شي چې دا حل شي بیا د سولې خواته موږ هغې ته موږ یو وحدت څه پیشرفت شوی ده چې لا اقل تاسو دومره هیلهمن کوي؟ تاسو کوم څه وینئ چې مخصوصا د ارګ لوري یو څه منعطف شي دا غوښتنو ته که نه؟ ګورئ هغې کې دا ده چې تاسو په خپله ولیده چې رئیس صاحب جمهور دغه انعطاف د 5 ورځو لپاره کابینه ځنډوله دا یو زیری ده یعنې سولې ته یو دروازه د خیر لپاره غېږه خلاصونه ده ځکه هر څه مسایل اوس ټول د خپل هغه وښودل حوصله نو طبعا ډاکټر صاحب عبدالله د دوی ټیم هغوی به هم انشاءالله زه په دې متقین یم چې هغوی به هم دې خبرو ته لبیک وایي راځي به د وطن ته به خدمت کوو داسې خدمت چې د قانون په چوکاټ کې هر هغه غوښتنه چې د قانون په چوکاټ کې هغې لپاره د حل لاره شته ده. لکه څنګه چې علیزي صاحب مخکې اشاره وکړله چې په افغانستان کې دوه سره حکومت یا هغه حکومت چې قانون اساسي نور کې نقض کېږي هغه نه ملت ته د قابل قبول وړ ده او نه حکومت ته. نو په دې یو توافق ته رسیدلي چې دوه سره حکومت باندې د ثبات او همکارۍ د ټیم هغه مرکزي غوښتنه دا ده چې ښاغلی عبدالله باید یو اجرایي نقش با صلاحیت او تعریف شوی نقش د ولسمشر ترڅنګ په حکومت کې ولري او د قانون په چوکاټ کې باید دته لارې چارې ولټول شي. فکر کوئ چې اجرایي ریاست به بیا تمدید شي که نه؟ ګورئ اجرایوي ریاست تیر ظلم غیر قانوني یو عمل و هغه د قانون اساسي خلاف یو عمل و یو مجبوریت و دا ځل دواړو مشرانو دا تعهد ملت سره کړی ده باید اوله دوی په خپل تعهد باندې کله چې یو مشر په خپل تعهد ونه درېږي هغه بیا ملت هم اعتماد نه پرې کوي. که ډاکټر صاحب اشرف غني مو په کمپاین کې دغه د شعار و ویل چې په هیڅ صورت به دوه سره حکومت بیا منځته رانه او نه به اشتراک وکړم او همچنان ډاکټر صاحب عبدالله هم دا اقرار کړی ده دا اقرار ملت سره موجود ده. نو هیڅ کله دواړه په دې باندې نشي کولی چې دوی بیا دوه سره حکومت جوړ کړي. نو دا خبره خو له منځه وتلې ده. راځم هغه څه صلاحیتونه چې د رئیس صاحب جمهور دي موږ غواړو چې ډاکټر صاحب عبدالله ته د یو ښه د عزت جایګاه ورکړي چې د هغې عزت هم خوندي شي خو د قانون په چوکاټ کې. نو هغې لپاره رئیس صاحب جمهور هم حاضر ده او ډاکټر صاحب عبدالله هم دا منلې ده. نو زه په دې باندې امید لرم چې دا خبره جوړه خواته ځي. یوې بعضې حلقې دي چې هغوی دومره صلاحیت هم نه لري د هغوی له وجې نه د غلطو مشورو له وجې نه دا موضوع دومره اوږده سوله. نو اوس هغه خبرې د موږ مشرانو لاس کې اخیستې دي. زه په مشرانو باورمند یم جناب کرزي صاحب باندې استاد سیاف صاحب باندې همدا رقم قانوني صاحب ورسره ټیم چې هغوی د هر څه مطالعه کړي دي. نو انشاءالله داسې یو فیصله به کوي چې هغه به د افغان ولس ته د قابل قبول وړي او د قانون اساسي په چوکاټ کې به وي. که ښاغلی عبدالله په حکومت کې اجرایي نقش ونه لري تاسو فکر کوئ چې هغه به حاضر شي چې دا مسله حل شي د میانجګرۍ له لارې که نه؟ ګورئ دا وطن قرباني غواړي سیاست په قربانۍ کیږي. هغه څه چې بیا هم تکرارا موږ وایو د هغه عزت هم د موږ عزت ده. موږ افغانان یو. ډاکټر صاحب عبدالله هم په افغانستان کې ډېر زحمتونه ایستلي دي. موږ په خپله ټول دغه غواړو چې هغه ته د یو عزت ځایګاه وي او ان شاء الله تعالی کوشش هم په دې کې داسې د یو عزت ځایګاه هغه ته پیدا شي چې په خپله دغه پروتوکول هغه څه چې دی غواړي په هغه اندازه وي خو د قانون اساسي په چوکاټ کې کوم صلاحیتونه چې رئیس جمهور ته قانون اساسي ورکړي دي
نو رئیس جمهور ان شاء الله دې ته حاضر ده چې په چوکاټ کې د تمغومره پروتوکول ورکړي هغومره عزت ورکړي او هغومره جایګاه ورکړي. څه جایګاه به احتمالا تاسو باندې هغه مشران سره غږېدلي اوس په وخت نه مخکې که چې زه کومه ځکه که هغه د کرزي صاحب له خولې نه ځکه دا فیصله او ستا صاحب له خولې نه واورو ډېره بهتره به راسي خو زه پر امید یم چې هغه یو ډېره ښه فیصله ده او انشاءالله تعالی مونږ څو شېبې وړاندې د اجرایي ریاست څرګندونې درلودې راپورټ کې چې هغو د خپل دغه پیشنهادي بسته وړاندې کړه د هیات ته چې د دې په ترڅ کې کیدای شي چې د حل لاره پیدا شي او د هغو تقریبا سره کرښه هم همدا ده. فکر کوئ چې که ښاغلی عبدالله د خپل د اجرایي صلاحیت د لټولو په لارې کې همچنان د خپل په دریځ ودرېږي څومره به ممکنه وي څومره به شونې وي چې دا مسله د هیات وشي کولی حل کړي الدا چې ارګ تر اوسه پورې په دې اړوند منعطف نه دی؟ پورې دا ویلی سو چې دا موضوعات د ویاندانو له سطحې نه ډېر اوچت دي او طبعا دا یو متل موږ تاسې لرو وایي په مرګ نیسه طبیعت خپله حاضرېږي دومره به هم ناامیده کېږو نه. زه په دې باندې متیقن یم چې ډاکټر صاحب عبدالله هم دا فکر لري د افغانستان پدې شرایط له موږ نه زیات دی تر کولی شي ځکه په سیاست کې شامل ده چې افغانستان په څه رقم شرایطو کې او څه رقم حالاتو کې موږ یو د موږ هیله من حیث د افغان دا د تر له دواړو مشرانو نه چې دوی د ملي ګټو په خاطر باندې د افغانستان پدې وضعیت ته په کتو سره چې یو ملي پروسه بله د سولې موږ تاسو مخې ته لرو په څنګ کې کورونا چې دا یو جدي مسله ده ځکه تاسو ګورئ د موږ افغانان له څومره ستونزو سره مخامخ دي فقر ده همدا رقم ته نور اقتصادي مشکلات د لارو بندش د امنیتي دغه ټول ستونزو باوجود باید سړی داسې فیصله وکړي چې دلته قرباني ورکړي. دواړو طرفین موږ هیله دا ده چې دلته د قربانۍ وخت ده دوی باید موږ ملي مشرانو ته چې هغه جناب رئیس کرزی ده د افغانستان رئیس جمهور پاتې شوی فعلا موږ ټول ملت هغه ته د ملي مشر لقب ورکړی ده د هغه درنښت باید وکړي او هغه څه اصولو ته غاړه کېږدي چې هغه په قانون اساسي هم د پښو نه لاندې کېږي یو ملت سره راجمع سي. نو په دې کې زه په دې متیقن یم چې ډاکټر صاحب عبدالله ته به داسې یو جایګاه ورکوي چې په هغې باندې پخوا د موږ رئیس جمهورانو مثلا حضرت صاحب تاسو وګورئ د افغانستان یو ملي شخصیت رئیس جمهور تېر شوی او استاد رباني چې افغانستان جهادي رهبر او یو رئیس جمهور پاتې شوی په دغه اوږدو باندې یا په دغه پوسټ باندې کار کړی و جناب پیر صاحب چې موږ یو تاسو یو روحاني رهبر و نو د دې نه به غټه جایګاه زه هم په افغانستان کې خو ماته په خپله که ووایې له ریاست جمهوري نه ماته دغه پوسټ ډېر مهم ده چې زه په افغانستان ته یو صلح راولم افغانستان یو خیر خواته څه وکړمه او بیا خو ډاکټر صاحب عمر هم نامختلف ځوان هم ده چانسونه هم ډېر زیات دي په آینده کې کامیابي ورته غواړو. اوس زموږ هیله دا ده چې باید دوی زغم نه کار واخلي یو بهادري وکړي قرباني ورکړي تر څو پورې موږ افغانان بیرته دغه پاشلی حالات دغه د تکلیفونو حالات بیرته یو خوشحالي سبب جوړ سي او خدای پاک افغانستان ته یو نیکبختي راولي. ډېره زیاته مننه ښاغلی علیزی له مشرانو سره په جلسې کې و یاد یې کړه چې جلسه د ښاغلي حکمتیار په کور کې وه حداقل هغه فضا ذهني فضا چې زموږ او تاسو دا وړاندیزونه کوو چې باید دا وشي باید قرباني ورکړل شي دا تقریبا زیات انفرادي او شخصي نظر ده هماغه فضا چې موجوده ده هغلته ښاغلی علیزی هغه فضا څه وه؟ فکر کوئ چې د ښاغلي احمدزي د خبرو په دوام ښاغلی عبدالله د قرباني ته آماده شي چې خپل موقف نه په حکومت کې تیر شي او د سولې د شورا د مشرۍ ته غاړه کېږدي او دا مسله حل کړي که نه؟ زما په نظر خو د احمدزي صاحب خبرې پر ځای دي او ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړم. اصلا نظرم دا دی چې هم دا د موږ ورسېږو هیڅ نوه لار زموږ ستاسو دپاره د افغانستان د ملت دپاره د دې بدبختۍ د خلاصولو یوازینۍ لار دا ده چې یو بل ومنو یو بل ته احترام وکړو یو بل ته د یو بل خواستو ته احترام وکړو تر څو چې یو همشموله ټولو خپل پروسه چې د سولې پروسه ده د دې دپاره موږ تاسو او همکاري د
بل سره کار وکړو. زما په نظر جناب فیضي صاحب رویه چې ما لیدلې ده په دې مشرانو دا رویه سه او د دې رویې دپاره به کار هم کوو چې نور هم د رویه قوي سي تر څو چې موږ یو تفاهم ته ورسېږي. زه چې دا موضوع فکر کوم چې تشریح سي یو څه تخنیکي ستونزې ستاسو په غږ کې شته، موږ ستاسو غږ صحیح نه اورو. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا مسله حل کړي. دا پوښتنه بیرته راجع کړو ښاغلي احمدزي ته چې که د دغه خوشبیني سره سره ارچند چې خوشبینانه نظر ډېر ښه دی د افغانستان د راتلونکي د بنبستو او د سیاسي بحرانو د حل د لارې په موخه، اما کله کله هغه شرایط او هغه اوضاع په هغه لور ځي چې زیات د موږ د انتظار وړ نه وي. احتمالا که 15 ورځې وروسته دا مسله حل نشي، فکر کوئ چې څه وړاندوینه کیدای شي، څه به رامنځته شي تاسو په اند؟ ځکه دا ټول دا درک لري، د دوی اولادونه دلته دي، دوی د رهبریت یا مشرتوب د دغه افغانانو په اوږو او د دوی په هغه باندې د هدف ته رسېدلي دي. نو دوی هم دا فکر ورسره ده که چیرې دا موږ نه منو بدیل لاره یې چیرې ده؟ بدیل به یې دا وي چې په افغانستان کې خدای نکرده د افغانستان یو بحران سره مخامخ کونه ده او دا یو کشتۍ ده، ټول په یو کشتۍ کې سواره، په دې کې بیا هېڅوک محفوظ نه پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره چې تاسو ته د ډاډ وړ یا ملت ته زه وکړم هغه دا ده چې دا 20 کاله مخکې پخوانی افغانستان نه ده. موږ او تاسو اوس یو ډېر څه بالخصوص ځوان نسل یو حد ته رسېدلی ده چې هغه د چا په خوله نه غلطېږي. بیا د ټوپک وخت نه ده چې موږ ټوپک راواخلو په زور به دا شیان سره ونیسو. نو په دې صورت کې ښه خبره دا ده چې څومره زه معلومات لرم د مشرانو سره رابطې دا خو غټه مشرتابه ده، مثلا کرزی صاحب دي چار کړي، خو موږ هر سړی خپل وس مطابق په دې موضوع کې مصروف دي، یو چا سره رابطې دي چې څنګه وسو کولی چې مشترکاً دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړو. نو زه چې څومره معلومات لرم ټول په دې باندې یو توافق ته رسېدلي دي چې د یو خیر لاره پیدا سي، دومره سي چې دوی لپاره یو جایګاه وي. او هغه جایګاه هغه د جناب کرزي صاحب او استاد سیاف او همدا رقم ته نورو دوستانو رئیس جمهور سره هم خبره کړې، دوی سره مې خبره ډېره نږدې ده. زه په دې باندې متیقن یم چې هغه معلومات زه لرم، ان شاء الله تعالی په دا 2-3 ورځو کې به د حل لاره پیدا شي. ښاغلی احمدزی، دا ګړی مونږ د هیلیتوب څرک نه وینو او تر اوسه پورې لا اقل هغه فضا په ناهیلیتوب روانه ده. که د ښاغلي علیزي تخنیکي مسله حل شوي، ښاغلی علیزی تاسو خپل دوام خبرو ته ادامه ورکړئ. یا هغه فضا وه دغه ناستو کې چې وروستۍ ناستې وې چې ښاغلی عبدالله د خپله د دریځه وګرځي او خپل هغه غوښتنې بیرته واخلي که نه؟ ته مخکې عرض وکړې، ما ورته وویل چې باید چې انعطاف پذیره سو او ډاکټر صاحب عبدالله او جناب رئیس صاحب جمهور او نور ټول د سپین ږیري مشران چې دلته وو، د دې ذهنیت او فکر هم دا دی چې بالخصوص په دې ناستو کې چې په بعضې ناستو کې زه مالته حضور درلودی، زه فکر کوم چې ټول دې ته هڅه کوي چې یو تفاهم منځته راسي او ټول دې لپاره کوشش کوي چې دغه موجوده جنجال چې د ډاکټر صاحب او د حکومت ترمنځ دی، دا جنجال د منځه یوسي، یو ملي توافق ته ورسېږو او هغه څه چې د افغانستان په ګټه، د افغانستان د ولسونو په ګټه، د افغانستان د اتفاق څنګه چې احمدزي صاحب اشاره ورته وکړه، ټوله په ګډه کار وکړو، نه چې دوه کسه یا درې سپین ږیري مشران یا د افغانستان ټول ملت، ټول سیاسیون، مطبوعات، مثلا جامعه مدني، علماء کرام، قومي سپین ږیري د دې دپاره کار وکړو تر څو چې دغه بدبختۍ ډېره زیاته مننه ښاغلی، ووځي او ډېره مننه. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. تاسو ځان سره لرو، ښاغلی احمدزی هم ځان سره لرو. یوه لنډه دمه بیرته راګرځو. یو ځل بیا ښه راغلاست. موږ د کابل
د وروستي بنبست یا وروستي سیاسي اختلافاتو د حل موندنې د لارې په اړوند بحث کوو. هغه ټیم چې د ښاغلي کرزي، استاد سیاف، خلق قانوني او ځینې نور مشرانو په مشرۍ یا په رهبرۍ جوړ شوی دی، دوی هڅه کوي چې د ښاغلي عبدالله او د ښاغلي غني ترمنځ دا رامنځته شوي اختلافات د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړولو په اړوند پیکار وکړي او تقریبا دا خوشبینیانې ښاغلي استاد سیاف د ویاندانو له خولې څخه اورېدل کېږي، اما تر اوسه پورې د هیلېتوب څرک نه لیدل کېږي چې د دواړو مشرانو ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ دا ستونزه په سادګۍ حل شي او څه پیچیده ده. د دې ترڅنګ امریکایي فشار هم شته، هغوی هم ټینګار کوي چې دا مسله ډېر ژر حل شي او د سولې په اړوند طالبانو سره باید پر مخ لاړ شو. موږ سره په بحث کې احمدالله علیزی د نوي افغانستان بنسټ حزب له کابل نه او ښاغلی نظیر احمدزی مخکینی د ولسي جرګې غړی شته. بحث به له ښاغلي علیزي سره همچنان ادامه ورکوو. زموږ اصلي پوښتنه دا وه چې یو زموږ ذهني تراوش ده، یو زموږ هغه غوښتنې دي چې موږ یې وړاندې کوو مشرانو ته چې دا کار باید وشي. افغانستان قربانۍ ته اړتیا لري، افغانستان دا مسله که حل نشي خلکو ته به ډېرې ستونزې رامنځته شي. او یو هغه فاصله ده چې په هغه ساختار کې موجوده ده، احساسیږي د هغو غوښتنې دي او د ده غوښتنو پر بنسټ پرله پسې جلسې نیول کېږي، ناستې نیول کېږي تر څو دا مسله حل شي. هغه ناسته چې وه پیشنهادونه به طبعا شوي وي. د ښاغلي عبدالله د ټیم دریځ څه و؟ مقصد د ښاغلي عبدالله ټیم فکر کوي چې هغوی خپله د خپل اجرایي صلاحیت نه له حکومت نه تېرېږي که نه؟ زما په نظر خو ډاکټر صاحب عبدالله هم دې ته تعهد لري او دې ته ماهل دی چې دی یو رای حل راوباسي او څو باره په خپلو خبرو کې هم دا خبره یادوري کړې ده، ویلي دي چې زه غواړم چې یو رای حل پیدا کړم د رئیس جمهور سره. خو زموږ غوښتنه هم دا وه چې ډاکټر صاحب عبدالله آخر د افغانستان د ملت په خاطر، د افغانستان د ولسونو په خاطر په دغسې حالاتو کې لکه مخکې چې زموږ ورور ذکر ورته وکړي چې فقر دی، د کرونا ناروغي او آفت دی او نور داسې مسایل د افغانستان په ملت ته. نو زه امیدواره یم چې جناب فیضي صاحب چې دا موضوع به آخر الاخر یو رای حل پیدا کړي او دا مشران چې د جناب حامد کرزی پخوانی رئیس جمهور او جناب استاد سیاف او نور مشران کوشش دا روان دی چې د ډاکټر صاحب رئیس جمهور او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین یو تفاهم پیدا سي تر څو چې یو رای حل معقول چې دواړو طرفینو ته او هم د افغانستان ملتونو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان سیاسیونو ته قابل قبول یو داسې رای حل راوځي. دا معقوله لاره زه فکر کوم دا معقوله لاره څه ده د تاسو په اند؟ زما په نظر خو په دې کې شک نشته چې د دوګونی حکومت په افغانستان کې یو ښه نتیجه نه ده ورکړې او په افغانستان کې همیشه لکه تیر یو مثال چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان ملت په ذهنو کې، د افغانستان د خلکو په ذهنو کې یو ښه نتیجه لاسته راوړه. زه فکر کوم چې دلته په ګډه همکاري سره کار کوونک دی. دا به بهتره وي چې ډاکټر صاحب عبدالله او جناب رئیس جمهور په ګډه په همکاري سره اول مهمه او حیاتي موضوع د سولې ده چې د سولې لپاره یو هم کار سره وکړي او دوم په حکومت کې مشارکت دی. دا حق دی د ډاکټر صاحب عبدالله. بلکې ما یو بله خبره هم تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې د همشموله حکومت معنا دا نه ده چې یوازې به د ډاکټر صاحب عبدالله او د رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غني تر مابین موافقه کیږي او دې ته به همشموله حکومت وایي. مثلا دلته نور خلک هم لکه جناب حکمتیار صاحب مثلا هغه هم د انتخاباتو یو لوری وي، مثلا نور داسې دوستان شته، بلکې د افغانستان ټول شخصیتونه او ټول قومونه، ټول سمتونه باید چې په افغانستان په حکومت کې خپل ځان وویني او په ګډه همکاري باندې کار سره وکړي. زما نظر چې دا یو ښه لار ده
په دې باندې باید ټینګار وشي او ډاکټر عبدالله هم جناب رئیس جمهور انعطاف پذیري وکړي د خلکو غوښتنو ته د ولسونو غوښتنو ته بالخصوص د دوو مشرانو غوښتنو ته لبیک ووایي تر څو چې یو همشموله چې دوی ورته وایي یو همشموله حکومت کې جوړ شي او ډاکټر صاحب عبدالله اجرایي صلاحیت خو داسې دی چې اجرایي صلاحیت په هر شي کې اجرایي صلاحیت شته. مثلا که دا د سولې موضوع یو ملي چتر جوړ شي نو د سولې موضوع ډاکټر صاحب عبدالله پر غاړه واخلي زه فکر کوم چې دا هم اجرایي صلاحیت دی. مثلا وزارتونه واخلي، مثلا ولایتونه واخلي، معینیتونه واخلي، نو دا خو ټول اجرایتي صلاحیتونه دي. خو زما په نظر خو چې د شخصي غوښتنو دپاره باید چې موږ تېر سو، ملي غوښتنې مې ملي هدف مې تر څو چې افغانستان په سوله کې ژوند وکړي. جناب فیضي صاحب موږ یو ډېر مهمه موضوع د سولې لرو. موږ د یو طرف سره په مذاکراتو لګیا یو، موږ د نظام طلبګار یو، د نظام خواستار یو. که چیرې دلته یو اتحاد و اتفاق نشي رامنځته، خدا نخواسته چې دغه نظام باندې اوس خلک ټینګار کوي چې موږ باید یو نظام ولرو او د دې نظام تر چتر لاندې د طالبانو سره خبرې وکړو. خدا نخواسته چې دې ته یو صدمه ونه رسېږي او هغه څوک چې اوس د امریکایانو سره په مذاکراتو کې روان دی، د مذاکرات سره په تفاهم رسېدلی دی، بورد بلې خواته ولاړ نه شي او موږ دلته د ذاتي اختلافو د وجې نه د ذاتي مفاداتو دپاره نه سره په جنګ اخته یو او د افغانستان هغه مهمي او عمده مسایل چې دي هغه زموږ نه پاته وي. هم تاسو هم ښاغلي احمدزي دواړه هیلهمندتیا څرګنده کړه چې دا مسله به آخر حلیږي، اما د آخر یو لاقیده تاریخ ته چې مونږ د زمان لازه ډیر وخت ورته نه لرو. حداقل 15 ورځې تاخیر د کابینې په معرفي کې د ارګ لخوا او د ښاغلي عبدالله لخوا د مذاکراتو د دوام نیټه تقریبا ډیره زیات زمان نشته مونږ سره چې مونږ په هغه کار وکړو په فرصت په آرامتیا. که لږ سره هغه منفي لوری وګورو، که احتمالا دغه مسله نه حلیږي، څه به د وړاندوینې موږ ته تبلور وکړي، څه به رامنځته کېږي فکر کوم وروسته له یو اونۍ نه؟ ګوره جناب فیضي صاحب، که تاسو دغه مذاکرات وخت چې کومه شروع شي تاسو ورته متوجه یاست او زه مطمئنه یم چې تاسو د افغانستان یو ډېر تکړه خبرنګار یاست، په مسایلو باندې آګاه یاست. ګوره دغه یو انعطاف پذیري چې د حکومت د خوا نه وشوه نه، چې په کومه ورځ چې جناب رئیس جمهور پخوانی او استاد سیاف او نور دوه درې دوستان چې ورسره و د ډاکټر عبدالله سره چې ملاقات وکړي، دوی یو اعلامیه صادره کړه. په یو اعلامیه کې وویل چې دغه وخت باید تمدید شي، خو دا یو څه اقدام وي، حکومت دا اقدام تقدیر کړي او اعلامیه ورکړي چې موږ به د 15 ورځو دپاره د کابینې دپاره نور خلک نه تعینوو. زما نظر چې دا یو ډېر مثبت اقدام دی، یعنې دا ډېر دې ته باید چرکلی ووایو. نو دغه پروسه باید چې موږ تقویه کړو، نور هم تقویه کړو. وخت ډېر مهم نه دی چې اوس که دا 15 ورځې تېرې شوې نو بله کتابه جوړه شي. زه فکر کوم چې وایي ډېر آیت درست آیت آهسته آهسته باندې به دوی هغه مسایلو ته ورسېږي او آخر الاخر به د افغانستان ملت، د افغانستان سیاسیون او جناب رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله دوی به دې سره مطمئن سره ورسېږي چې دوی آخر یو فیصلې ته ورسېږي. که چیرې دوی فیصلې ته سره ونه رسېږي دا به یو بله بدبختي زما په نظر چې او انشاءالله چې خدای به دا وخت نه راولي او زه مطمئنه یم چې دغه موضوعات ډېر جزئي مسایل دي، نه ډېر غټ مسایل. په دغه جزئي مسایلو باندې به موږ وکولی شو چې یو اتفاق ته ورسېږو. یوه خبره زه غواړم چې دلته تاسو محترم او جناب احمدزي صاحب محترم ته ووایم او د افغانستان ملت ته ووایم چې د دواړو خواو کې په کومو ټیمو کې خلک دي هغه چې د بدو خبرو نه، د تشنج نه، د اختلاف نه او دینه فریض وکړي، کوشش دې وکړي چې د خلک سره نږدې شي تر څو چې دوی دوه ځکه چې دغه مسایل د حکومت او د حکومتدارۍ ډېر واضح معلوم دي. نو زما په نظر خو په دې باندې باید اختلاف سره ونه شي او که سولې دپاره یو صحیح جامع پلان جوړ شي نو افتخار به وي چې څوک د سولې پروسه یا نور مسایل مخته بیایي او د افغانستان یو ابدي، یو باعزته، یو با ابرو سره د افغانستان ملت ته راولي.
دا به تر هر نوع وظیفه یو ډېره مهمه او حیاتي موضوع زما په نظر باندې زما نظر دا دی چې موږ باید کوشش وکړو ټول دوستان کوشش وکړو چې دغه مشکل حل کړو او ژر تر ژره د مذاکرې ټیم چې اوس تعین شوی دی د طالبانو سره په مذاکراتو کې ولاړ شو او یو دایمي یو باعزته سوله د افغانستان ملت ته راولو دا به د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسیونو د ډاکټر صاحب عبدالله خیر په دې کې نو زه مطمئنه یم چې دا موضوع به اخر الاخر یو رای حل راباسي خدای کول. ډېره زیاته مننه ښاغلی احمدزي. تاسو مخکې لمنتوب څرګند کړه ښاغلی علیزي څو نورو موضوع ته مې اشاره وکړه چې دا همه شموله حکومت یا پراخ بنسټه حکومت به یوازې د دوو لورو په زاویه کې نه منتهي کیږي بلکې نور مشران به هم په دې کې دخیل وي لکه ښاغلی حکمتیار یا نور سیاسي مشران چې هلې ځل لري ښاغلي کرزي ټیم شاوخوا کسان. فکر کوئ چې دوی به هم په همدې قاعدې کې شاملیږي حال دا چې دا مذاکرات د دوو ټیمونو ترمنځ دي؟ تاسو ولیدله ګورئ د اوله خو زه رئیس جمهور نه بیا مننه کوم چې د یوازې ریاست جمهوري نه یو سپینګیرتوب یې د مملکت هم وکړ. ان تاسو ولیده په دې نوې کابینه کې د موږ او تاسو دا یوازې د اشرف غني ټیم نه و. نو همه شمول هم دې ته وایي چې هغه څوک د دې وړتیا لري افغانستان خاورې سره مینه لري او هغوی کولی شي چې هغه بار ته یو هدفه پورې ورسوي که هغه موږ سره په ټیم کې نه و مخالف هم د مخې کې ورته خلاص شي ځکه چې حکومت د ټولو اقوامو یو آینده ده باید ټول اقوام په دې کې ځان وویني. یوازې دا نه چې دا تقرري شوي یا په ډاکټر صاحب عبدالله باندې یا یوازې حکمتیار صاحب موږ یاد کړو داسې اقوام دي چې هغوی داسې یو څوک نه لري چې د هغوی اواز ووځي. نو رئیس جمهور مکلف ده چې هغو اقوامو ته هم خپل حق ورسوي. نو موږ هیله همدا ده چې په افغانستان کې ټول که حکمتیار صاحب ده که نور ولو چې هر څوک دي که هغه په دې انتخاباتو کې حصه هم نه اخیستي باید هغو سره مشوره وسي له هغوی سره په هر کار کې او په حکومت کې هغوی باید خپل ځان شامل وګڼي. نو انعطاف معنا د موږ دا نه چې یوازې دې دوه ډلو غږ کوو درېیمه ډله چې طالبان دي هغو باندې موږ دا غږ کوو چې په افغانستان کې هیڅوک بالاتر او کمتر نشته د ټول یو افغانان یو د یو جغرافیه کې ژوند کوو له یو چتر نه لاندې. نو دلته دا خبره نشته ده ښاغلی احمدزی که د وړتیا موضوع خو ډېر وړ کسان شته چې متاسفانه د سیاسي حمایت نه برخوردار نه دي او حکومت کې په هېڅ شکل هغو ته ځای نه ورکول کېږي. معمولا به خلک د یو اهرم له لوري معرفي کېږي د یو چتر له لوري به معرفي کېږي یا سیاسي حزب یا سیاسي رهبر لخوا به معرفي کېږي تر څو دغه تقسیم د قدرت د یو محدودو کړۍ چې سیاسي رهبران دي یا د افغانستان مشران ورته خطاب کېږي د دوی له لوري تقریبا هم حکومتونه شکل ورکړل شوی دی. فکر کوئ چې تنها به دغه درې لوري راتلونکي حکومت جوړوي ښاغلی عبدالله ټیم ښاغلی غني او تاسو طالبانو ته هم اشاره وکړه که دا نور به هم په یو شکل نیول کېږي د دوی سهمونه به مشخص وي حکومت کې؟ خو که چیرې موږ غواړو چې موږ یو حکومت ولرو چې نړیوالو سره موږ سیالي وسو کولی نو د هغې لپاره عدالت ته ضرورت ده او هغه عدالت دا د خیر د وزارتونه دي دوی معینتونه دي د نور اقوامو ته ورکړي دا هم داسې نه کېږي چې صرف دغه ټیکهداري وي. اوس فعلا د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب غني خبرې روانې دي نو په دې کې موږ دغه وویلې چې دوی باید سره جوړ شي. بیا هم له دوی نه دا هیله ده چې دوی رهبریت کې راځي دا مشران چې هغوی باید د افغانستان ټول اقوام مد نظر ونیسي. مثلا زه درته وایم زه د خپل ځان په نمایندګۍ د ما قوم تاسو وګورئ ښه کدرونه موږ لرو هر څه ټول په ځایونو کې ناست دي خیر د یوازې حاجي نظیر دی نه نور له ما نه بهتر کسان شته دی هغوی ته دې چانس ورکړلی شي. موږ پارلمان کې یو وخت تېر کړ که په افتخار سره ویلی شو شکر الحمدلله چې څه مو وسو توانو هغه هم کړی ده. که آینده کې حکومت ضرورت راته لاره په دواړو سترګو عسکرۍ ته هم حاضر یو که نه یو د قام حصه خو موږ چاته نشو ورکولی همداسې نور اقوام په افغانستان کې پاتې دي. نو دوی نه هیله دا ده چې په دې تقسیماتو کې داسې نه کړي چې 40% 40% دا کوم هغه نه ده را دي چې حکومت کې داسې اشخاص دي ورته معرفي کړي موږ ته چې څو خدمت کولی شي هغه ټول د موږ سر کې سترګې دي. خو داسې تقسیمات چې 1% څوک کوي زه هم دا به د افغانستان نافذه قوانینو سره د افغانستان اقوامو سره یو ظلم زه ګڼم ځکه دغه د عدالت پوسټ ریاست جمهوري رئیس جمهور باید یوازې یو عبدالله یا مثلا حکمتیار صاحب یا دیو ته مکلف نه دی ټول افغانستان ته مکلفیت لري چې حتی د یو کونډې خور حق هم دی ورسوي. نو زیات مثلا مهرباني چې د رئیس جمهور کړې ده تاسو ګورئ 15 ورځې دغه موضوع د مشرانو احترام ته له دې نه مخکې طالبان د سولې په خاطر باندې
د حلب برنامه وځنډوله. موږ نور هم داسې هیله له خپل مشر نه لرو چې دی باید موږ د قوم د افغانستان مشرتوب مو کې په څنګ کې دغه رقم ته وړو خبرو ته حوصله ولري. نو اوسه پورې خو ناموږ ته ډېر ښه روان ده. موږ افتخار پرې کوو د ده په رهبریت باندې یا د ده په دې مشرتوب باندې چې اوسه پورې دومره حوصله وکړله. نور ورونو نه له ډاکټر صاحب عبدالله نه بالخصوص طالبان هم دا هیله کوو چې دا مو وطن دا ټول یو وینه یو یو مینه یو راځئ په دې باندې نه سره جدا کېږو دغه وطن جوړ کړو چې وطن هم جوړ کړه بیا هر سړی زموږ رهبر ده. خو که په داسې بدبختۍ کې وو هغه رهبر هم ولاکه ده ته رهبریت نه دی خوند واخلي. نو ښه خبره دا ده چې په سوله کې خیر ده، سولې لپاره کار وکړو، د افغانستان په یووالي کې خیر ده، د یووالي لپاره ټول اقوام یو قرباني ورکړو، سمت او ژبې او دین سره تیر څومره به فکر کوئ ښاغلی احمدزی متاسفانه په افغانستان کې هم همیشه یا تل د قدرت جګړه وه، د سهم جګړه وه، اوس هم د قدرت او د سهم جګړه ده او ډېر زیات دغه تقسیماتو موږ کړولي یو، موږ یې په دغه وضعیت کې راوستلي یو. فکر نه کوئ چې دغه شرایطو کې ایدال نظریات یا ارمانګرایانه غوښتنې ډېر زیات ځای ونه لري او دوی به ورته ډېر تمکین ونه کړي، ډېر به ورته احترام ونه کړي؟ فکر نه کوئ چې دا اوس هم د سامو د قدرت مسله ده او دا بریده پورې کیدای شي چې له شکست سره مواجه شي، که احتمالا راتلونکی هغه شی چې موږ تاسو ورته وړاندوینه کوو یا تاسو ورته وړاندیز کوئ په دې سمت مدیریت نه شي، څه به رامنځته کېږي فکر کوئ؟ ګورئ دا زه په وضاحت سره ویلی سم ټولو مشرانو ته دا یوازې د حکومت د دې نه ده. دلته موږ تاسو بله ملي پروسه لرو چې هغې ته صلح وایو. که چېرته واقعا موږ صلح غواړو دلته باید موږ قرباني ورکړو، ځکه جانب مقابل ته بیا ویلی سو چې دا د افغانستان د ملي ګټو په خاطر ما قرباني ورکړې. او که چېرته اوس موږ کلک خپل سهم ومنې هغه نیولی نو بل څوک هم یو سهم درنه غواړي، دغه سهم یې بیا ته له چا نه ورکوي. نو دلته باید سهم باندې خبرې ونه سي، لیاقت باندې وسي، خدمت باندې وسي، نور ورونو ته موږ غېږې خلاصې کړو چې هغوی راسي دلته چې وطن مشترکاً جوړ کړو. د ما په نظر فیصدي ولو که 1% ښیم څوک دغه شرط په داسې شرایطو کې یعنې د افغانستان له نورو اقوامو سره یو ظلم وي چې څوک وایي چې 2% ما ته راکړه. ځکه دلته په افغانستان کې ډېر اقوام ژوند کوي، هغه ټول نه ډاکټر صاحب عبدالله په څنګ کې درېدلي وو، نه بل ګروپ کې څنګ کې درېدلي وو. مستقل قومونه موږ تاسې لرو، هغوی قربانۍ همیشه ورکړي او همدا رقم ته پاتې کېږي. نو هغه مجبوره دي چې بیا یو بل چا سره څنګ ودرېږي چې بیا دغه رقم ته سهم واخلي. نو ښه خبره دا ده لکه مخکې چې موږ وویلې افغانستان قربانۍ ته ضرورت لري چې زه یې ورکړم له ځانه شروع کړم داسې تر رئیس جمهوره پورې تر ډاکټر صاحب عبدالله ټولو پورې که چېرته قرباني مو ورکړه وطن جوړولی سو. او که داسې خوږې ګوتې نه نیونه وه نو دلته بل اپشن هم شته ده چې طالبان راغله هغوی به بیا داسې حصه وغواړي چې دغه هر څه به یې دوی نه ویري. خو ښه خبره به دا چې اوس موږ د وحدت لاس سره ورکړو، یو سیستم جوړ کړو تر څو پورې ملي پروسې ته داخل سو. ډېره زیاته مننه ښاغلی احمدزی. له ښاغلي علیزي نه همدارنګه مننه له تاسو لیدونکو نه. تر بیا.